حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی، امام بیہقی دا په شعب الایمان کی دا حدیث مبارک روایت کړي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین. حضور مبارک سے فرمائی، نبی علیہ السلام فرمائی چې کوم یو انسان د رمضان کریم په اخیرنه عشره کې لش په د الله جل جلاله د رضا لپاره اعتکاف وکړو، او اعتکاف مقصد دی د شپې عبادت، دا یو وکړو کان کحجتین وعمرتین، څومره ثواب په ملاوږي. حضور مبارک فرمائی دو د قبول شو حجونو او دو د قبول شو عمرو ثواب الله تعالی د انسان لپاره اعتکاف، دوا قبول شوی حجونه او دوا قبول شوی عمره ثواب. خدا هغه خلکو لپاره چې په جیب کې ور سره موبایل دی، اي کور پرې خي تسبیح ور سره جانماز ور سره قرآن شریف ور سره استغفار درود پاک په دې کې مشغولي او د الله ورځې په عبادت باندې ډک کی تیرې کا. او دویمه فلسفه په یو فلسفه خو پکې دا ده چې په اخرنه عشره کې به د لیلۃ القدر د شپې فضیلت ورته ملو شي. اسانه باندې سړی په مسجد کې پروت دی، شپې د خپل وس مطابق د تراویح نه پس کپ یو بجې باندې او کپ 2 بجې باندې بشک تراویح نه پس آرام وکړه، 2 بجې په 1 بجې باندې انسان یا په 3 بجې باندې انسان روچت شي، نوافلو کا ذکر و اذکار استغفار هر شپه اندغه روټین تر سحرې پوری به انسان سحریو کا، سحرې نه پس جمع وکا، جمع نه پس دا انسان پکار د چويخ وی تر اشراق پوری، اشراق وکاو د اشراق ته منځنه پس د انسان تر ماسپیخین پوری ودشي. خیر دی بیا چې بیا روچت شي، بیا د خپل وس مطابق ک نوافلی ک قران کریم مبارک تلاوتی. دا فلسفه ده پکې یو بار لیلۃ القدر د شپې ان شاء الله فضیلت ملاوږي. او دیم نمبر حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای چې دا انسان به د دنیا له العبنا، د دنیا مرداریونه، د ګندګیونه، د دوسیونه، د مرداریونه هغه نه ولک په سیټ کې شي، او دا الله سورځي با په پاکوالي باندې د رب العالمین خې عبادت وکړه. مونږ استادو په عبادت کې دا دنیا ملاوت دا پکې ډیر زیات دی. په مونږ 2 رکعات کې دنیا سوچ او سحر جمع کې دنیا سوچ او ماسپیخین کې د دنیا ملاوت زما استاد په عبادت کې لګ ډیر زیات دی. او دا ځکه زیات دی چې دا مونږ نه پس بیا دنیا ته وځو، بیا مازیګر نه پس بیا دنیا ته وځو، بیا ماخام نه پس بیا. نو که دا لږ شپې مونږ په جمعات کې یو نو جمعات نه مواته نه، نو زما استاد په عبادت کې د دنیا دا ملاوت لکمی. او چې کله په عبادت کې د دنیا ملاوت کم شي، دنیا پکې زیات راته نه یاده، اخلاص پکې پیدا کیږي، او په دغه عبادت باندې دغه بنده الله سره خاص قربت او نزدېکت نصیب کیږي. دغه فلسفه ده پکې.